غیر محترم مسلمانانو یو بهترینه فورا دا وظیفه شروع کړئ. فورا د حاجاتو دپاره، د حاجت د پوره کېدو دپاره، د مشکل اسانېدو دپاره، د قرضونو دپاره، د ودونو دپاره، د غمونو دپاره، د تکالیفو دپاره دا وظیفه فورا شروع کړئ. تاسو انشاءالله الله جل شانه به راته ډېر خیرونه درکړي، ډېر برکات به راته الله تعالی درکړي. دا قبول شوې وظیفه ده. او بلعم بن باعوره ته اسم اعظم یادو. بلعم بن باعوره یو بزرګ تیر شوی، هغه ته اسم اعظم یادو. اسم اعظم به تاسو پیژنئ. اسم اعظم سره الله تعالی فورا د انسان حاجت پوره کوي. اسم اعظم محترم یو داسې طاقتور د الله تعالی نوم دی چې هغه چا پیژندلی دی نو د هغه ټول حاجتونه پوره شي. بلغم بن باغوره به محترم ډېر غټ غټ کارونه کول د خلکو دپاره، د خلکو د ښېګړو دپاره. نو که چا دا اسم اعظم یې زده کو نو د هغه به الله تعالی ټول حاجات پوره کړي. دا یو داسې طاقت او قدرت والا وظیفه ده محترم مسلمانانو چې تاسو په داسې طاقت او د قدرت والا او د فضیلت والا وظیفه چېرته نه وي کتلې. دا وظیفه په حدیث مبارکو کې هم ذکر ده، په قرآن کې هم ذکر ده. او محترم بله دا چې دې کې اسم اعظم دی. علما فرمایي چې دې وظیفه کې یا حی یا قیوم دا د اسم اعظم وظیفه ده. بلعم بن باعوره چې کوم اسم اعظم ورته یاد و که نه هغې کې د علماو اختلاف دی. څوک وایي الف لام میم دی، څوک وایي الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القیوم دی، څوک یو یادوي څوک بل یادوي. محترمو دا یا حی یا قیوم نه دا دې کې هم اسم اعظم کېدلی شي. دې کې هم هغه طاقتور نوم دی محترمو د الله جل شانه چې د انسانانو حاجتونه به ورسره الله تعالی پوره کړي. نو د هغه وظیفه هم چې یو حدیث کې هم ذکر ده، د حدیث مبارکه او الفاظ د محترمو دقه یا حی یا قیوم او ډیره د طاقت وظیفه ده. ستاسو که کوم مشکلات وي هغه نه پوره کېږي، هغه به انشاءالله دې وظیفې د برکته دې وظیفې د وجې نه به الله جل شانه ستاسو د حاجت، ستاسو د هغه مشکل، ستاسو د غم، که د نکاح وي، که د محبت وي، که د بیماری وي، که هر رنګه وي، انشاءالله چې الله تعالی پوره کوونکی ذات دی، الله تعالی خالق ذات دی، الله تعالی مالک ذات دی، الله تعالی مشکل کشا ذات دی، الله تعالی حاجت روا ذات دی. نو چې ټول طاقتونه د الله تعالی په لاس کې دي نو بیا د الله تعالی دپاره، د الله تعالی د رضا دپاره دا وظیفه هم تاسو وکئ. انشاءالله چې د الله جل شانه په لوی فضل او احسان سره ستاسو د حاجت الله تعالی دې وظیفې سره پوره کړي. محترم مسلمانانو وظیفه راته ښیم انشاءالله پوره یې واورئ او نور چې کوم مسلمانان دي هغوی سره هم شریکه کئ، سیو یې کئ، هغوی ته هم ولېږئ د الله د رضا دپاره چې د هغوی هم حاجاتو سره الله تعالی پوره کړي. نو موږ ته به انشاءالله دعاګانې کوي. موږ ستاسو د دعاګانو محتاج یو، موږ به تاسو ته دعاګانې کوو. انشاءالله مدرسه هم د خیالي په ورځ هفتې په ورځ باندې انشاءالله شروع کېږي. نو انشاءالله تاسو ته په مدرسه کې هم بیا دغه رنګې ختمونه دعاګانې تاسو ته کوو. ستاسو چې کوم حاجات دي د سورت یاسین ختم، د قرآن ختم، دغه رنګې نور چې کوم ختمونه دي نو مسلمانانو دپاره بیا خاص د الله د رضا دپاره کوو انشاءالله، کوم چې هغه مسلمانان چې کوم پریشانو کې اموخته دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت په جامو کې به یې الله مو دغه رنګې روغ جوړ، صحتمند، خوشحاله او باد او کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو د تمام حاجتونه، ضروریات، مقاصد پوره کړه. تمام نوجوانانو د الله تعالی ښکلي کاروبارونه، ښکلي د حیا او د عزت زندګي ورکړي او تمامو تورسرو ته هم الله جل شانه د هغوی د جوړ خاوندان ورکړي او د کومو تورسرو چې کورونو کې مشکلات دي الله تعالی یې د ټولو تورسرو مشکلات الله تعالی په خپل قدرت سره ختم کړي. محترم مسلمانانو زموږ ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده او دا رسول الله مبارک هم ښودلې ده چې کوم مسلمان پریشان حاله وي، پریشانۍ کې وي، تکلیف کې وي، نو هغوی دپاره دا وظیفه ډېره زیاته مجربه او ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. په دې سکرین به تاسو ته انشاءالله ښکارېږي محترمو دغه وظیفه ده. دا وظیفه تاسو انشاءالله شروع کړئ. اول الفاظ دا دي یا حی یا قیوم، یو څو الفاظو سره سیوا کړه چې بیا په حدیث باندې هم عمل شي. برحمتک استغیث اصلح لی شأنی كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دق وظيفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله هذا كله كابلان بش كله در لها بشو كله هذا كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دا محترم مسلمانانو
2 رکعته صلات حاجت مونځ سره کوئ. د هغې نه پس دا وظیفه شروع کوئ. مخکې ته 11 پیرې درود شریف وایئ. که درود ابراهیمي ویلی شو ډېره زیاته او بهتره وي، که هم نشو ویلی بل کوم درود شریف دله درځي هغه ترې مخکې وایئ. بیا دا وظیفه کوئ. که دا وظیفه محترمو تاسو 21 کرته کولی شئ، که 1 مرتبه یې کولی شئ، که دغه رنګ 101 مرتبه کولی شئ، که 314 مرتبه کولی شئ. نو کوم چې ستاسو حاجت وي څومره غټ وي څونه د هغې یعنی بوج وي هغه عمره دا وظیفه زور دې له ورکئ. هغه عمره دا وظیفه انشاءالله تاسو شروع کئ. الله تعالی به دې وظیفې په برکت سره به ستاسو حاجتونه مشکلات الله جل شانه ډېر زر تر زره ختم کړي او فورا به دا وظیفه د الله تعالی په دربار کې ستاسو دپاره انشاءالله چې د الله تعالی خوښه وي مرضي وي، ستاسو په کار کې خیر وي، ستاسو کار په قسمت کې وي، ستاسو په کار کې د دنیا او د آخرت خیرونه وي، نو الله تعالی دې ورسره ستاسو وکړي. او که خیر هم پکې نه وي الله تعالی دې د هغې نعم البدل تاسو له درکړي. نور دې الله تعالی ستاسو د هغې په بدل کې حاجتونه پوره کړي. موږ هم ډېرې دعاګانې موږ ته کوئ. موږ ستاسو دعاګانو محتاج یو. موږ به تاسو ته انشاءالله ډېرې دعاګانې کوو. الله تعالی مو دنیا او دنیا ښایسته کړه. الله تعالی مو ښاد او آباد لره. الله تعالی مو د هر غم او د هر غم مصیبتونه الله تعالی په امن کې کړه. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.